نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بعثت معلما زه دنیا ته تعلیم ورکول والا راغلم نه کې مال جمع کول والا دا یو تعلیم بیا نبی علیہ السلام مبارک خدیجه الکبرا سره مشوره وکړه که ستا اجازه نو زه به د خدای عبادت شروع کړم نو خدیجه الکبرا ورته محبوبه ته پوهیږي او ته عام شخصیت نه ستا په باره کې اول اوازونه شوي دي چې ته یو ناشنا ذات او ناشنا انسان یې چې څه درته موافق او مناسب ښکاره کېږي کوه وایي ستا په مشوره به زه غار حرا ته لړ شم یو غر دی چې په جبل نور باندې نومیږي دا په مکه مکرمه کې دی چې څوک تلی هغې ته پته لګېږي چې غار حرا کوم ځای دی او څوک نی تلی الله دې موږ قبول کړي آمین ووایه او زه اکثر وایم چې څوک عمرې له لاړ شي نو غار حرا او غار سور ته خیږي ځکه چې په مکه مکرمه کې صرف دا دوه ځایونه په خپل حال اوسم باقی دي 1450 سال بعد اوسم هغه ځایونه داسې دي څنګه چې د ربیع السلام په زمانه کې شوق سره سبحان الله ته خو ترې که غار حرا مأوی جبل نور یو غار دی بره او یو غار سور چې جبل سور باندې نومیږي نبی اسلام چې هجرت کو دغه غار کې بیا آرام فرمایلی دی مخکې درته وایم راځي هم دې سیرت کې د هجرت خبره کوم اول نبی اسلام اراده وکړه غار حرا ته وخته اوس بس تاسو ذهن کې راځي چې دا کوم عبادت دی کو نو علما دوه توجیهات وي یا خو د ابراهیم علیه السلام چې کوم عبادت او هغه دی کو او یا هر پیغمبر د نبوت نه اول ولی هر نبی د پیغمبرین مخکې ولی دا کنفرم خبره ده او ولی ته الهام کیږي اواز کیږي نو نبی علیہ السلام چې به کوم عبادت کول دا الهامي عبادت و اواز به ورته کېده بس هغه به کول زندگی تیرېده چې به وږې شي نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها به خطا او غار حرا ته به هغه له توغه خېجوله او زندگی به تیرېده نبی علیہ السلام مبارک فرمای زندگی میں تیرون و عبادت میں کو سناشنا افراد را باندې را توجه شته دی جملې ته ناشنا کسان را زید غار نه را بار کړم او زمان قمیص اوسیرم دا سینه مبارک را له بربند کړه چړې چاکوان ور سره زما دا سینه اوسیرل په غار حرا کې را سمېلولم او زما د سینې نه زړه راويست آغی زړه پسې یو لوټړه وه هغې ته په قینچې باندې کټ کړه او زما زړه واپس دننه کړ څه کاسې ورسره وې ما وی هغه کاسې د ایمان د نور نه ډکې وې هغه د اسلام د نور نه ډکې وې زما د سینه کې ور واچولې قینچې او چاکوان ورسره زه واپس وګنډلم هغې زما په سینه باندې لاس راخ کړ بیا یو غیبي تله راله په هغې تله کې زه کېنولم بل طرف ته پکې یو فرد کېنو زه پې باندې دروند شم لسې په بله تله کې نور کېنول زه پې بیا هم درونم سلې پکې کېنول زه پې بیا هم درونم پرښتې دې بلې ته اواز وکړې وایي دا خو سل دي که تمام کائنات زر کرته جوړ شي او دې چابړي کې دی د دې محمد په مقابله کې کېنول دا شخص به دروني تمام جهان با بیا سپکی سبحان الله نبی علیہ السلام مبارک وی ما چې دا پرښتہ ناشنا ولیدا یره را باندې راغلا مبارک فرمای او خولی می په دې تندی باندې ډوبې ډوبې بېدې ما ته आवाज وکړ اقرا توجه شتا دا ابتدائی د نبوت مدرسه چې ابتدا د مدارسو کې دا نو ماوی یو ابتدا د مدارسو شان چې زه تذکره کوم او کاله زمانه د مدرسې تذکره اورې چې د مدرسې تاریخ د فقید نه اورې نو د اسمان نه درته ثابتو مدرسه درته د اسمان نه ثابتو او استاد درته خدای ثابتو توجه شته دې جملې ته او شاګردان د انبیاء او فرښتې ثابتو خو چې ما سره کېناست دویمه مدرسه په اسمان کې دویمه مدرسه لومبه په اسمان کې زمارم لګولې وه او دویمه مدرسه په ځمکه کې اول د مدرسې
اول د علم اول د جناب محمد رسول الله د وراثت او د فیض ابتدا چې وشوه دا په مکه مکرمه کې په جبل نور غار حرا کې معلم الله واسطه جبريل او شاگرد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نبی اسلام مبارک ما ته وی اقرا نبی اسلام مبارک ما انا بقارئ ما باندې دومره خوف تاریخ ما انا بقارئ ما ورته زه خو لستون کې نیمه توجه شته دې جملې ته اوس علماوی دی ولې نه وي نو محترم پړوبي کرت چې تا پسې څوک راشي او چړې چاکوان راوړي او داسې مخلوق چې تا لیدلیم ني ما وی پرختي په خپل اصلي کیفیت کې راغلي وي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک داسې مخلوق لیدلیم نو چې جبريل می اصلي کیفیت کې ولیدلو تک شینو او وزري تک شنی وي او د اغه وزري ما د اسمانونو په اطرافو کې لیدل چې وړېدلې وي ما ناشنا مخلوق ولید ما ته وی اقرا ما وتوی ما انا بقارئ زه خو دستون کریمه نو جبريل علیہ السلام رالا لاس داسې کو دې سره سه راټیل کړم ځانتا نو راټینګ کړم زور راکو اے قرآن کې الله د جبريل علیہ السلام په باره کې وی ذی قوت عند ذی العرش المکین الله وی د جبريل نه ما یو قوت ورکړی دی اے په پښتو معاشره کې چې موږ د چا د پاره او يرجی پلان کې ډېر زور دی نو د هغه د زور چرچی او الله زور والا ذات دی چې الله د چا د زور تذکرہ په قرآن کې وکي الله په جبريل نه څومره زور ورکړي الله ذي قوة عند ذي العرش مكين بلکې بل تذکرہ ویم قرآن کې الله فرمای لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله وی د قرآن دومره روب دی د وحی دومره روب دی که دا قرآن الله په یو غر باندې نازل کو اے من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله اے دا غربا ریزر بشي ټوکړې ټوکړې بشي شګې بشي او اسمان کې به والوزي دومره زور دی د قرآن دومره زور دی د جبريل اول کار ما له زور راکړ هغه زور ماته د نبوت جسم محسوس شو توجه شته هغه زور بس دا د نبوت جسم چې هغه زور برداشت کولی شو ما وی که دا زور تمام ما مخکې درته جمعه کې ویلو چې د قوم عاد د قوم ته د وزري یو حصہ داسې اړه کړه تر اسمانه پورې اوچت کو په مخیره اورځو دومره الله قوت ورکړ و جبريل کې چې څومره زور ما د نبوت جسم لراک زور لراک پرېخو د محترم بیره ته आवाज وکړه اقرا ما ورته بیاوي ما ير را باندې نورم شو اوس دا زور علما ولي ورکی دو نکتې پکې درته وایم نمبر 1 یو خدایات ساته چې علم د ګوګل او یوټیوب نه حاصلېږي علم بتاته د استاد د سینې نه حاصلېږي زور کې اول داو چې دا د جبريل سینې نه د جناب محمد رسول الله مبارک سینې ته د علم حفظ کېدو نو تاته وایم چې د یوټیوب نه سړی نه مولا کېږي د ګوګل نه سړی نه مولا کېږي ریسرچ باندې ځان د کتابونو په مطالعه باندې سړی نه استاد کېږي تاته علم د استادانو د سینې نه منتقل کېږي دا پکې لومړی نقطه ده دویمه نقطه ولی زور ورکو نبی اسلام مبارک باندې رستو ډیر غمونه او بوجونه راتلو قرآن کې الله د اغیم تذکره کړی دا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك محبوبه مستانه هغه بوجونه اوچت کړل چې ستاد املا مبارک را کوونکی کړی و وی بوج به راځي د نبوت بوج به راځي د امت د سربراهه بوج به باندې راځي د امت د فکر بوج به راځي د امت غم به راځي د امت گزار به کیږي امت ته جهاد کی مخامخ کیږي د امت په اخلاق سره به مخاطب کیږي د کور نه به گزار کیږي د خاندان نه به گزار کیږي د وړو نه به گزار کیږي د نوجوانانو نه به گزار کیږي د سپینګیرو نه به عزت کیږي د مشرانو نه به په نبوت باندې گزار کیږي د هغه بوج د پاره زوتا اول اشاره وا چې ستا وجود مانوس شي
دویم چې محبوبه تا ته به د نبوت او تا ته به وحی راځي او زما د جبریل به در سره بار بار ملاقات کیږي هغې بوج ته د ذهني تیارو ستا جسم د ملائکو د جسم د مخاطبې ته تیارو ستا جسم د کلام الله د حفظ د پاره تیارو چې کتاب به راځي او ستا په سینه به نازلېږي هغه کتاب به ستا سینه کې ځان له ځای کوي بلکې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن محبوب ته سینه کې حفظ شو نو قرآن په دو حیثیتو ګرځېده یو قرآن په دا مساجدو کې تا سره پروت دی او یو قرآن د جناب محمد رسول الله په صورت او شکل کې په مکه او مکرمه کې به ګرځېده سبحان الله وایي دو قرآنونو یو قرآن عین د نبی اسلام مبارک ذاتو چې هغه قرآن به ګرځېده د مکې او مدینې منورې په کوڅو کې الله دې موږ ته د حرمینو زیارتونه نصیب کړي آمین ووایم دریم کرته بیا راته آواز وکړه اقرا ما ورته وی ما انا بقارئ لستونکی نه خو چې په دریم کرته راټینګ کړم جبریل کې څومره زور آغا طول زوری راکو ما تیوی اقرا بسم ربک الذی خلق ما آوازو که اقرا بسم ربک الذی خلق دغه پنځه آیتونه اول نازل شو اے نبی اسلام مبارک ير را باندې دوم روا وجود می ټول ګرځیدو خولي را نه بيدي کوته می منډه والے خدیجه الکبرى چې په داسې حال کې ولیدم ټول قمیص می لوند وجود می ګرځيږي کیفیت د مخ می بدل لې رګونه پکې روتي دي سترګې می سرې وي ما ته आवाज وکړ محبوبه ولې ما وی زملونی خدیجه پټ بکا وای ما باندې صادری واچولې زی پټ کړم قربان شم د خدیجه الکبرى د هغه پاک نفسنا د هغه پاک بیبینا حوصلینه قربان شم نن کې زمو ستا بیبینا دا سرانو غیبت سچن شوې دي دا دې څنګه دي دومره تاسو نه بونه کی توجه شته دی جملې ته خو قربان شم دا ماوی الله چې د اغیل سلويخت کال ایج کې د جناب محمد رسول الله د 25 سال ایج کې نکاح کونه خو حکمت ته اشاره وا چې نبی اسلام مبارک باندې د نبوت بوجونه راځي لیکن استقامت وا اوس کې ول نوجوان جنې کړي وا نو په نبی اسلام hebat راغی نو چې یو انسان کشري قوت مدافعت دغه کمزوري نو هغه باندې hebat راځي خدا خو مشرف بیبی وا 40 سال ایج نبی اسلام مبارک نے تپوسونه اونکل صادرې په باندې واچو ځکه وحی چې نبی اسلام مبارک باندې راتلا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای یو پیر په نبی اسلام وحی را ناشنا وینم د اوریدل و یو پیر نبی اسلام مبارک دا مبارک پتون زما په پتون پروتو قربان شمتي اب سم مبارک جسمو چې د محبوب جسم نو سره جنگیدل وی دغه ټیم کې نبی اسلام د خپل پتون له دون زور ورک قریب و چې زما د پتون د اډو کې ما چې وغه مشلیدلې و تاسو مې ته نو که محبوب داولي ما ته وی زید ما باندې وحی را د دې ټیم کې او پتندې مې د خلو آثار ولیدل عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای په محبوب چې به په یخنه کې داسې یخنی بوا چې انسان بڑچیدو او په محبوب به په دغه حالت کې وحی رااله نو قسم دې ما به د نبی اسلام مبارک دا تندی ولیدو چې د پرنالې په شانته او په د خلو نه را بيدې دومره سخت کیفیت مولوی